أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما طول نمون عالمة تقلتي ورنوشي وطول انتهائي قابل احترام قابل عزت نوی او زړو ملګرو ورونو د شاملې نه راغلي اوس کسان زموږ د سوادو موجود دي زه د ټولو نه اوله واقعي زما لپاره دا د خوشحالۍ مقام دی چې زه سرنزیب او د هغه سره راتلونکي په سوونو زرګونو ملګري چې نن په دې قافله کې زموږ سره شامل شو او د ورورۍ او دوستۍ داسې راکړو یو تعلق زموږ نه مخکې نه و خو اصلي خبره نن سبا ټول تعلق هغه سیاست او بیلټ پیپر ته راغلی که ستا تعلق ډېر زیات دی چې را پارټۍ او سیاسي لارې دې بېلې نو آخر کې بیا هغه مشکلات راځي په یو سټیج خامخا زموږ د ډېر وخت نه خواهش چې یاره لارې داسې وکړو چې الله تعالی ته څه ټایم مقرر وي د څو کسانو خبرې وکړې موږ یو ځای وو غریب ګل ناظم صاحب موږ په 2001 کې سرنزیب زاهد حسین رای نو زموږ ډېر خواهش امیر محمد ناظم صاحب اور زموږ سره په هغه وخت کې وو زموږ سره باقاعده ورته شامل شو ټیک ده زموږ یو سوچ فکر زما په سیاست کې انټري هم زموږ د ټیم زموږ یو ډېر ښه ټیم وو په 2001 کې و د دې کسانو داسې خواهش را پیدا شو چې اگر چې زما دا سوچ نه و چې موږ دوه ملکي او انټرنیشنل سیاست سره او د هغه خواهش مطابق بیا موږ عمومي اسمبلی الیکشن و نو دا هغه وخت زموږ یو بل سره یو انډرسټینډینګ هغه خپل په ځای خو دا خبره نن چې را باقاعده یو قافله او یوې جنډې ته راتلل نو واقعي زه خپل د طرف نه خپل ټولو ملګرو طرف نه خپل ټولې پارټۍ د طرف نه د سرنزیب او د هغه سره د راتلونکي ټولو ملګرو خدای د خلاصه شکریا ادا کوم او هغوی ته مبارکباد ورکوم چې تاسو ته ډېر مبارک شي او الله تعالی دې موږ له هم توفیق راکړي چې کوم اعتماد تاسو خبرو وکړه د څو کالو نه چې موږ سیاست کې هم نه هغه وخت نه ستا په یو پارټۍ ملګرتیا یو ځای کې وو او نن تر خپلو ملګرو د مشاورت سره زموږ سره باقاعده د شمولیت اعلان وکړو نو الله تعالی دې مال او زما ټولو ملګرو له هم هغه توفیق ورکړي چې کوم امیدونه تاسو د دې ملک دپاره او د دې شانګلې دپاره ستاسو جونیئر کونسل دپاره انفرادي او اجتماعي زموږ سره وابسته کړي دي چې الله تعالی موږ په هغې کې کامیاب کړي او موږ پکې ناکام نه شو انشاءالله تعالی زه د هغه ملګرو هم انتهایي مشهور یم چا چې په دې کې کردار ادا کړی او ډېر دا خبرې به موږ د مخکې هم کولې واقعي چې بیا پاپا دې په راتلو سره په هغې کې ډېره ایزي راغله یودم او ما به هغه ته وایي چې لږ صبر کوه هغه سرنزیب زه پېژنم او هغه ډېر هوښیار پوهه سړی دی هر کار چې کوي نو په هغې کې به خیر وي او ډېر مشاورت سره زه اکثر خلکو ته وایم چې را زه یم که سړی جنت ته هم ځي خو چې خپل هغه ملګري سره نه هغه دی خو یوازې هلته هم تنګ وي نو ما ویل چې هغه خو ځان سره که زموږ سره راځي نو ځان سره خپل هغه ملګري او خپل هغه ټیم او هغه مطمئن کول په هغې کې به ټایم لګي واقعي هغه د هغه بصیرت چې په هغې کې هغه ټایم لګېدل او بیا نن باقاعده طور راتلل داسې هر څوک په دې خبره سیاست او ګټه میلاد او دا د الله تعالی کار دی موږ په دې صوبه کې خاص کر په دې ملک کې موږ چې یو هوا راشي نو خلک په هغه هوا کې ځي هغه خپل په ځای خو د داسې خلکو چې د هغوی یو رای
یو سوچي یو ویژن د ملک لپاره د علاقې لپاره یو تجربه دا خو یو ټیم ورته چې په ټیم کې داسې تکړه کسان راشي نو هغه د ټولې صوبې په سیاست کې مدد کولی شي او زندې کولی شي او د هر ځای کولی شي او سړي ته دا احساس وي کله مشوره کوي یوازې به سړی څه ذهن استعمال کړي به داسې پوه خلک چې آپس کې ناستې او مشوره مشاورت کوي او کم کار مشورې سره نو الله تعالی هغه خیر ته رسوي بهر حال من ډېر خوشحاله وو زه خپل ملګرو زاړه چې زما سره واقعي د څو وخت نه په مسلم لیګ کې او په دې او د غوربند خلکو زما سره دومره مینه ده چې که زه په دې پارټۍ کې وم او که نه زه چې الیکشن ته ولاړم زه په مسلم لیګ کې هم نه والله که چا پارټۍ ته کتلي وو زما سره دومره مینه کړې چې هر چا خپل هغه اوټ په هغه وخت کې زما سپورټ کړی او په ما یې ناین کړی نو زه هغه ملګرو ډېر مشکور یم چې هغو هم په ډېر ښه وچولي په روڼ وچولي او په ډېر خنده پیشانۍ سره اکثر دا مشکلات مونږ ته راځي سیاست دی ته بعد سړی شاملای ستا ملګري به وایي چې یاره که داسې کېږي داسې به کېږي موږ پکې نه یو ته بیا سوچ کنفیوز یې چې یاره که نه راولم زوړ ته مسله نو زه د دې هم خپل ملګرو له د هغو هم مشکور یم داد ورکوم چې یاره مونږ د چا سره خبره کړې نو هغو زما نه علاوه هم په سرنځې پسې تلي او دعوت یې ورکړی د نجونو مینانه خبره ورته دا ټول زمونږ چې کوم ملګري وو هر سړي په هغې کې تاسې ما د مخامخ ناست دی بل هر سړي د هغې زیات یې ځان کړی دی او دا د سرنځې یو ښه زه به یم چې یو ښه خصوصیت هم دی چې چا سره مونږ خبره کړې چا دویم لفظ هر سړي وي چې یاره واقعي دا روز به کلی چې راشي نو ډېره زبردسته او زمونږ دپاره ډېر نو دا هم ستا یو ښه خبره چې د عامو خلکو کې ستا باره کې ډېر یو مثبت سوچ دی او پازیټیو سوچ دی نو الله تعالی دې همداسې جاري ساري ساتي زه بلکل دله او د ټول ملګرو له دا یقین دیاني ورکوم سړی خو دا ډېر قیمت خبره یو خو د به اقتدار کې مونږ په دې ماشل یویشت کاله دا ایکټیو سیاست کړی ډېر ایکټیو سیاست او زه تا ته خپل د روزې ایکټیو سیاست دې ته وایي چې پرون سهار زه په جنازه کې په شیرګل کې وم ماسپښین په پېښور کې په میټینګونو کې مازدیګر د پېښور په 415 هسپتالونو کې ماسخوتن په جګړه کې په واده کې او د شپې 12 بجې دلته راغلی اوس د ستاسو نه فارغ شو د قیموس خان دی غم شوی جنازې له وځو بیا راغی نو زه واپس اسلام آباد ته هغه بله ورځ ووایي زه د شپې راغلی دلته شپه مې کړې سهار مو دلته په سوات کې دعاګانې لیرهوڼۍ ته بیا ځه شانګلۍ ته ځه بونیر ته ځه د بونیر د شپې د 10 بجو پورې په بونیر کې او بیا راغی وتلې داسې ډېر دي مطلب دا دی چې په دې کې زمونږ همداسې کسان سوچ او فکر والا واقعي چې په دې وخت کې راتلل موږ ډېر اونچ نیچ په حکومت کې هم پاتې په حزب اختلاف کې هم پاتې نو د دې وخت راتله د حکومت ته اقتدار په راتلو کې ډېر فرق دی په حکومت کې چې ته هر سړی راځي تا سره به ډیل کوي د ډیل تحت به راځي چې یاره موږ پارټۍ کې شاملېږو موږ له به دا کار تاسو ته به یو اوږد لیست مخې ته یې کوي موږ هغه هم کتلي حالات چې یاره زموږ دا لیست دی او موږ له به دا کار کوي او دا مسله ده او دا حله به راځي او په داسې وخت کې چې ته په اختلاف کې هغه سړی خو په دې کې انویس پې پوه دی چې یاره دا زما ذاتي په دې ټیم کې زما ذات ته فایده نشي رارسولی او د دې باوجود ستا سپورټ کوي زه به لنډ د الفاظو یم چې موږ دا کم کسان حالیه روزو کې د پاپا د نواله غریب ګل ما ته مخامخ ناست دی یو ځای ملګري وو او میر محمد صاحب دی نن دوی چې په دې وخت کې تا باندې څوک اعتماد کوي نو هغه خلک د هیرو جواهراتو مانند دي هغه ډېر د سونې مانند دي هغه ډېر قیمتي خلک هغه له بل سرټیفیکیټ ضرورت نشته چې په دې ټایم کې راځي او هغوی سوچ د ملک هغه سیاست باره کې هغه سوچ کوي هغه ډېر سوچ والا خلک دي نو زه د هغوی
ډیر زیات د دې زمانور چې سړی 100 کاله دی به موږ د پریشانۍ سیاست کې موږ ویو د ډېر وخت نه جرا د شیخو خان په پارټۍ کې جاتیا د پته وي بده کې وکړي اقتدار ملوي او دا وخت نه 100 کاله چې په ځای کې سړی پاتې کیږي نو واقعي دا غي او سوچ فکر لري او ډېر قیمتي خلک نو زموږ چې په څومره الفاظو کې هم د دوی شکریا ادا کو نو هغه کمره او د ډېر مهرباني او بار بار مبارک شي زما د بشام زمون صفایشو زمونږه ریاض خان د شم تر شیرندار خان نور د هغه د ناس ته وسی شاوندار سے هم دلته موجود دی او زما دا خواهش وغه ټایم دی جره ویم خپل یو خبره دوا هم شکریا ادا کوم چې چا ته موبایل ټول لاغل دی هغه موجود دی ولنه خبره چې راځو مونږ ټول په دې موقع دوړو ته مبارکباد ورکو د خوشحالۍ هغه اظهار کو ان شاء الله تعالی چې کوم سوچ فکر چې خپل ذات رسو ورزول خپل ذاتی جنډه نه غسته ذاتی جنډه په آسان کار نه دی 400 په حکومت کې څومره دروغ وي سوی هغه پر خودل او یو کردار کریکټر او د ملک او پاکستان سوچ کول او د تراتل زمونږ لپاره انتهایی قابل فخر زبرداري جرا په دې حالاتو کې پی ټی آی ته به سړی څنګه ځي زما خدای یقین دی الله تعالی باندې چې کله دا حکومت ختم شي اوس ختمېدو ولا اوس دا خبره هر چاته احساس شوی جوړونکو ته احساس شوی چا چې جوړ کړی هغه ته احساس شوی عمل خو زمونږ هم دی چا چې دا چار غونډ کړی څوک د یو ځای نه د کیوم په شکل کې څوک د بل په شکل کې څوک د پی ملکیو څوک د څوک د بلوچستان هغه چاته احساس شوی لکه ځان نالایقه نور مزید په دې ملک مسلط پاتې شو نو دا ملک به پاتې نشي دا ملک به تباهۍ طرف ته لاړ شي نو زم دا هغه وجه سي چې څومره نقصان ورسو پاکستان ته ډېر زیات او په کوم سترګو به داسې ظالمانانو دروغجنو خلکو سره خلک ځي چې دا هغو لیډروم دروغجن منافق دا هغو د لیډر که هر څه ټول ریکارډ د الیکشن نه مخکې ټولې وعدې روانې نو یوه وعده به پکې رښتیا نه یې ختلې ټول دروغ ټول منافقت او ټول په هغه سیاسي انتقام او په هغې باندې مبني سیاست ټول د عوام تباهي چاته دا پته نه لګي چې په عوامو باندې څه تېرېږي ټول د ملک بېعزتي د ملک نه بار د ملک نه دنده او کم ځای ته پاکستان ورسېد انتهایي د افسوس خبره زه په خپله 3 ځله وفاقي وزیر پاتې د مختلفو وزیراعظمانو سره دا چې 1 روپۍ پټرول وګرانېدل وزیر اعظم به رپېده موږ د کابینې وزیران به رپېدو چې د یوې پټرول یوې اضافې سره د ډیزلو خو بار به بیا د مهنګایي طوفان راشي هر سړی به خپله کرایه هم سیوا کړي هغه به هم سیوا شي نور چې کوم شي نه هر شی په تیلو چلېږي د هغې قیمت به هم سیوا شي که 1 روپۍ به ډالر ګرانېده د روپۍ په قیمت کې نو وزیر اعظم به راپېده چې یاره دا به څه کېږي که 1 روپۍ ډالر ګران شو او روپۍ راوغورځېده نو د ملک به څه جوړېږي او د مهنګایي او درې به څه جوړېږي خو داسې دلیر په بېغیرتۍ کې دلیر په بېغیرتۍ کې او منافقت کې دلیر وزیر اعظم موږ نه و لیدلی چې د هغه په یوه خبره څه کار نشته که 10 روپۍ ګرانېږي نو هم خیر دی که 100 روپۍ ګرانېږي هم خیر دی که څوک د لوږې نه مري نو هم خیر دی او د هغه ایجنټان دلالان په ملک لوټ کولو کې لګیا دي او په هغې مصروفه دي هغه پیسې چې کم په تیل 10 روپۍ لیټر ګران شو په 20 روپۍ د قوم نه ډېرې راغونډېږي 100 اربه لیټر تیل خرڅېږي د ورځې او چې 10 روپۍ ستا د جیب نه زیاتې وباسي په 1 لیټر دا خو ستا د جیب نه وباسي ستا د جیب نه وباسي او هغې کې ځان له کمیشنونه او دالي او خدای خبر چې هغه کم ځای ته ځي ډېر د افسوس مقام دی او دا نالایق نور
داور من چې کوم دی د زو تاسو به خبره کوم تاسو ډېر زیات تنشیم مې تاسو له محمد علي شاه خبره وکړه داد در کوم واقعي داد مستحق ہے تاسو څومره ناسه ولې خبره تاسو خو هیڅ به وکم ځکه چې الله کله به راویو نو لږ تکلیف به تیر کې ډوډۍ بیا تیار بیا وځي ځکه چې تاسو ملاقات هم داس کی نو زه حیران چې سنمونه خلق دی او سنمونه سوچ دی مکه زمون بارے کې ته تاسو یو دوه واقعات سره کوی ما بلې خلکو داسې برین واشن شوی او ذهني د عمران خان دومره دروغ دی خلکو ته ویلو چې دا نواز شریف او بی ملل لیډرشپ دومره دروغجن ثابت کړو زه دا تاسو په اړه ګرځم په دنیا کې ډېر نظام لګي درته نظر بجاز کے پاس بزنس کلاس کے ملان سبا پی اے پہ اکانومی کلاس کے آغا فلائٹ دے 14-15 گھنٹوں رہے نظر کرے شو ملان دے راو گزیدم مالا خپیمہ میں آزادی شیوہ پل پی اے تا پوس پوس کمان دو چتا جاز نظر جلان دے رخیارا شو من باہے کے پاکستانیان کافی نو پاکا جاز کے خلق چلکڑے ہوئے گو نواز گو ساریان جو بے خدای پاکا در خلق داس زید نے عمران خان دمت دروغ ہوئی چې په جاز کې اوس امریکې ته زموږ خلک ځان لري یو بیره زه عمرې ته تللی وم په مدینه کې موږ یو زیارت وکړو بهر ته ووتو زه پرې ګیټ کې نو دا خلک څه زما سره ملاوېده شته نو دا ځای نه خلک وی یہ بھی چور نواز شریف کا ساتھ ہے یہ بھی چور ہے نو زما د دیر مارګری چې موږ دا سړی اوس وو زو پسې دا خبره څنګه وکړه موږ سره جنګ لکه موږ په سعودي کې جنګونه کوي تاسو به څه کړل یعنی خلکو دومره برین واش اوس د الله تعالی احسان دی چې چېرته زه بیا د کووډ نه مخکې عمرې ته تللی وم کرونا نو والله ما چې به کوم ځای کې مونځ کوه هلته به هغه نمبر خلک به زما دا چاپېرو چې ما به سلام غځو دومره شی به راغلي چاپېر شوي او هر سړي به وایي چې د دې عذاب به موږ کله خلاصوی خدای لپاره موږ د دې عذاب خلاص اوس که چېرته موږ په بازار کې روان یو او زه په مردان کې روان وم شیشه مې کته کړه په بازار کې خلک په مردان کې راپاڅېد او زنده‌باد نارې وهلې وې د دې عذاب به موږ کله خلاصوی زر خلاص مې خدای لپاره اوس په خلکو کې یو تبدیلي چې په هر چا کې راغلی چې دا ډېر غټ منافق حکومت او منافق ملګري څومره د عمل تباه کړ څومره د قوم تباه کړ څومره پاکستان وروسته بوتو په دې دروغ او په دې منې او خلکو دا احساس دی زه بالکل خپل تجربه سره چې خلکو ته اوس دا احساس دی چې هغه نواز شریف دوره د مسلم لیگ هغه د پاکستان لپاره څومره بهتر و د پاکستان پکې څومره بهتري وه او اوس څومره تباهي وشوه د هر چا دا خواهش دی زه تاسو ته د نورو خبرو نه مخکې وختي ما ته څه کسانو خبرې وکړې اول کې زه دا بیا زه په دې خبره ټینګ یم دا حکومت ختمېدل او دا په دې خوبونه دي نه چې نور به کال یو نیم کال وباسو په میاشتو کې به دا حکومت ختمېدل او د پی ټي آی ټیکټ به هم څوک نه اخلي ټیکټ ته به هم سړی نه مومي خلک به او په پولینګ سټیشن کې به ایجنټ هم نه مومي ټول خلک به ورته کنسل کړي چې څوک یې بل ورته وایي د داسې ظالم ته د بیډ خبره څنګه کوي قوم سره څه حشر کړی اوس ورته بعضې خلکو د هر چا خپل پخوا دي لږ ډېر ویزه کې لږې ځان نه وخوري لږ خو به موږ له راکړي که نه هغه چې څه کوي خو ځان خپل خوراک دپاره کوي خو ویزه څه به ځان نه خوري څه به موږ له راکړي نو سره کته به راکېږي او دې نه وروسته به دا الوځي او زه تاسو ته یقین سره ویم چې په دې ملک کې اوس د فری فیر انتخاباتو ضرورت دی دا مجبوري ده دا د هر چا مجبوري ده اوس چې په دې ملک کې حقیقي خلک ووټ ورکړي بګاره چا خلک راشي او انشاءالله فری فیر انتخابات به کېږي او ستاسو دور به راځي د لاندې نه باندې پورې انشاءالله تعالی د مسلم لیگ دور به راځي د رښتینې جنډې دور به راځي څو خبرې شملې والے سره کول غواړم زه واقعي زه حیران چې ما سره زه بعضې وخت ذکر کوم چې زه به کوم ستاسو ذکر کوم چېرې تاسو څومره مینه محبت موږ له راکړي زما ذات له راکړي چې کله زه سیاست ته راغلی یم موږ له د بیلات نوم هم نه دی راکړی په دې سونامي کې چې هر طرف په هغې کې هم تاسو موږ د بیلات نوم نه دی راکړی د قوم هر وخت هر څوک څه وایي
هر څوک څه وایي خو چې کله بیا اخري ټیم راشي نو زمونږ هغه مرسته سپورټ او هغه عزت خپل ګڼئ او زه دا خبره کوم همیشه د سواد ملګري ناستو ته هم وایم بعضې وخت کې ګپ شپ د محمد علي شاه لګي موږ ورسره هم لږ موږ د شانګلې خلکو ته دوا کوئ هر ځای کې زه د شانګلې خلکو زه نوی متعارف کړی یم ستاسو مې څه کار کړی او پاکستان والو مې څه کار کړی او دوا دې خلکو ته کوئ چې دوی زه متعارف کړم او راوویستم او هر ځای کې زما د لاسه خالد چې خبره کوله بل بل داسې په سوونو کیسونه راځي او زما د لاسه په ټوله دنیا کې په ټول پاکستان کې د چاره خیر کار کېږي نو په هغه دوا کې د شانګلې ټول خلک هم شامل دی ځکه زه خو دور راویستیم ایجاد د دویم عزت او هر څه د هغه ورځ چې راشروع شوي او سټارټ شوي نو دې خبرې ما سره هغه الفاظ دا خبره که څوک کوي مخالفین چې څه خبره بیا نه مومي نو هغه ما ته هغه احساس دی زه په هغې پوه یم چې تاسو د کم قیمت خلک یې که هر څومره هواګانې راغلي په هغه هواګانې کې ځان ویستی او هغه عزت او خپله شمله تاسو بحال ساتلې ده او الله تعالی هم تاسو دغسې توفیق راکړي چې بحالي زما باره کې د صرف شارټ کټ وخت کم دی خلک وایي چې یاره زه حیران شم د چا تقریرونه په سوشل میډیا واورم स्पीकर बंद छो सोख दे जनरेटर ला सोख वो लगे वो खैर जनरेटर से हो अच्छा लगा है तल्ले तल्ले خبره مې کوله زه تاسو شارټ کټ خبره کوم د غرضو اصلي خبره دا کارونه او خبره او تر الله او منبر فرض او هر څه کول واصل کې خپل قوم هغه عزت او وقار ساتل خپل راتلونکي نسل چې هغه بیا پتا پورې نقل کی خلک دا خبره کوي چې لیډر داسي او پلان کې سره داسي لیډران اوس راوتی دي زه په هغه الفاظو کې ذکر کول نه غواړم خو چې کله د هغو نوم والي او ورسره سواد والي او موږ هم په یو محفل کې ناست یو نو موږ وایي چې په دې ځمکه کې نه نوځو که بل ځای خوشته دی وایي چې د پلان کې لیکلي پلان کې هم د سواد دی نو موږ وایي چې په دې ځمکه کې نه نوځو موږ هم سوادیان یو او دا نوم یې خلکو نه ګټلی دی څه نوم ګټلی د هغه خلکو باره کې نور تفصیل ته نه غواړم تاسو پوه او خیار خلک داسې خلک هم چې د هغو ذکر کوي نو هغه نور علاقې خلک او هغه خلک شرمېږي چې دا کم خلک دی دا خلکو به دا سوچي چې ټول خلک به داسي خو د الله احسان دی چې ما خپله پروا نه ده ساتلې ما خپل ذات پروا نه ده ساتلې خو ستاسو د دې مستقبل پروا مې ساتلې چې په راتلونکي زمانه کې زما خلک ته دا پیغور څوک ورنه کړي دا د پلانکي د علاقې دي د ملکین ډیویژن دي د شانګلې دي د سوات دي او د دوی لیډر څنګه او دا خلک به څنګه د الله احسان دی ډېرو نه غټ هغه تحفظ د هغې لپاره ما هر څه کړي او تاسو چې پاکستان کې دنده یې که د پاکستان نه بهر یې نو انشاءالله الله تعالی په مهربانۍ خلک به سره چې زموږ تعارف کوئ د قدر په نظر ګوري او دا راځي اسانه نه ده دا ورځ ما داسې نه ده ګټلې چې زه اووه ځله ما مرګ لیدلی او خپل خلک مې نه دی پرېښی او د هغو سره په هر مشکل کې بیا راغلی او ولاړم دا په اسانه نه ګټلی کېږي د خولې په خبرو که ما هر څومره مشکلات په دې دور کې دا دور دی په دې کې ما څه برداشت نه کړو په دې کې زه اوس هم په بي بي ایم اسان فلم هم تېرولی شو اوس هم زه په بي بي ایم وارن رپسې جاري او ضمانت کی تاریخ بدلیږي که دا محمد علي مخامخ ناست دی زما لوکې زوی دوی ټول په جیلونو کې اچولي په بوګس مقدمات کې زموږ ټول کاروبار هغه ختم کړی هر نمونه هر څه کړي که ته د کالام طرف ته ګورې که د دلته ګورې ته ګوره په هغه ډېر ټایم لګي خو د الله احسان دی چې موږ د یوې ورځې نه بلې ته مستحکم شوي موږ ویلي چې یاره موږ د نواز شریف ملګري او د مسلم لیگ ملګري د دې خبرو سوال نه پیدا کېږي چې یاره موږ خپل ذات لپاره
د دې دروغجنو د لارې نه هټاو شو ورځې ته به ورځ وي او شپې ته به شپه وي او اسانه لاره سړی کتلی شي خو موږ د مشکل انتخاب د دې خپل علاقې خلکو لپاره کړی او دا نه چې سبا زما خلکو ته دا پیغور ورکړي د الله احسان دی موږ ډټ کر ولاړو تر اخره پورې به ولاړ یو ستاسو چې دا حوصله او ملګرتیا یي نو انشاءالله دا موږ د هغې سره ورځ په ورځ حوصلې اوچتېږي زه که تاسو ته لږ تکلیف دی خو مهرباني وکړئ تاسو لږ کښېنئ دا روټۍ او ټول په یو ځای وخورو مهرباني وکړئ تاسو ډېر تکلیف تېر کړو ډېره مهرباني وکړئ خدای خوشحاله کړه که زه تاسو ته اکثر بعضې خلک وایي شل کاله د اقتدار وشو او شل کالو کې څه ورکړي او زه د هغې وضاحت کول غواړم بېشکه څلورم ټینور دی د قومي اسمبلۍ ممبرۍ دوه ځله د ما د رور په شکل دوه زما زه وضاحت کول غواړم چې یاره زه مخکې په تېر دور کې 3 کاله د 2004 نه د 2007 اینډه پورې وزیر پاتې یم او 4 کاله د نواز شریف صاحب پر کې ایڈوایزر پاتې د پیپل پارټۍ پر کې ډټ کر په اپوزیشن کې ومه د خلکو आवाज باندې پورته کو د ان پی په دور کې او اوس کې د بات په دور په دور کې حساب نه هو د سره د شخلي منډیټ منی نو نو کله ټوټل ملاو کې و کاله د په مرکز کې په وزارت کې پاتې په مرکز اقتدار وې صوبایي حکومت تا کدما دا رشاد یا فضل الله د شغلې پورې مزور امپیګان پای دا حزب اختلاف پاتې نروم د قیموس خان رور امپی نے 300 روپے فنڈ دنے ملاوی اصل شی نه زماره پارټي حکومت راغله او نه زماره راغله اصل حکومت صوبې ته وي او هغه خلک چې خبرې کوي په بګریوان کې وګوري چې مخکې پی ټی آی په 500 کالو کې هم د شغلې نه دوه وزیرانو موجود او اوس وزیر موجود او نه هم کال له هغه په صوبه کې په اقتدار د سیاسي اقتدار صوبې اقتدار ته وما دا په دې فخر دی که باغ ټینور کې ما سکړي کاغه زلزلہ راغله زما په ورته چیلنج چې ذکر په قومي اسمبلی کې منبر وما نو 2005 کې زلزلہ راغله وخت زمانہ سوچ نو چې زموږ ټول ملک سیاست کوم ټول صوبې او دا شغلې منبر وما سره روان دا الله سانه د شغلې د خلکو کیس یې څنګه لړاو کړي ما ته زمونږه ملګري شهرستان دی او د خدا ته ناس دي کشورې یا د بل ځای د بولیر نو خلکو به وایي چې په شغلې په ټاپ کې ځمکه خوځېدلې لږ دی خو نه ده خوځېدلې ولله خو موږ یو ځای چې ولړه د شغلې په سر کې هلته اوسېږي نو هغه ته خو 1,80,000 روپۍ کې اوس د 25 لاک نه زیات دي نو هغه ته خو کمپنسیشن هر شی میلاوي او موږ سره اټیش کې موږ ته نه میلاوي دا خو یو شغله ده دی خو هغه او چې په سواد کې موږ نه ملاوي او په شغله کې ملاوي په بونیر کې به خلکو په پیشلوړ کې ځمکه خوځېدلې ولې زموږ سره په مهرګۍ کې نه ده خوځېدلې نو موږ ته ولې نه ملاوي او د الله احسان دی ستاسو کیس په کروڑونو په اربونو روپۍ مې راوړي او خلکو هر چا ته بلا امتیاز د سیاست نه هر چا ته ورکړي دا مې بګم نه کړی زما پارټۍ کې دی او کنه ده ما بالکل دا غریب خلک نه کړ چې خوځېدلې ده او کنه ده که نقصان شوی نو کنه ده چې راځو حق نشي دوالي خلق داسې چې کله د لیډر کار چې خپل قوم سره په سخته جوړوي که په 2007 کې دهشتګردي راغلی زما په دور کې د سیاست ته راغلی دا خبرې ځکه ښیم چې خلکو ته بعض خلک سره خبرې کوي ما ډېر افسوس چې دا ډېر زیات دی کوي زه یو ته دا د شانګلې د خلکو توهین کوي که زه واقعي داسې کمزورې وې شانګلې خلک ما سره بیا نور دی دا هم ډېر دلیر خلک دی پوخا ویله ته راکړم به زه خپل کار کوه خلق ډېر پوه خلک دا ورته احساس دی ځکه مالان دې نه ورځي که دهشتګردي راغلی نو ما تاسو پرېښې نه یې د هر ځای نمایندګانو د رسواتو مې منېګانو د بل ځای هم د ټول ملکن د هر ځای خو د یو بیان جواب به تاسو نه یې اورېدلی ما نمایندګي کړې او ډک مې کړې خپل قوم چې د خلکو سرونه ګډ کېدل نو په هغه وخت کې یو اواز ما پورته کړی دهشتګردۍ خلاف او د هغې چې کوم قیمت ما ادا کړی تاسو ته پته ده پیر محمد خان صاحب
بشمول د ډېر شي زما سکیورټي ګارډ زما ملګري د ټولو وینه باغې کې تلې خو ما د حق وینا نه ده بنده کړې او د خلکو سره خپل قوم سره ولاړ که اپریشن کېده نو خلکو له فوج قانونو چې هغه ځای کې به موږ اپریشن کوو چې اول به بمان او هغه ځای څخه پاکواله به ځو خو ما به تاسو بمان نه دي پرېښودي په هغه وخت کې هم چې زه ستاسو ممبر وم نو ما نه دي پرېښودي چې څوک چې په تاسو بمان ولي چې دا ټول خلک آی ډي پي چې جوړ شي بار ته دې وځي ما د خلکو خپله مرضي ده که وځي او که نه وځي کم خلک چې دلته ناست دی دلته به ناست وي ستاسو هغه جنګ او ټیک ټاک لړاو کړی هر قیمت مې خپله ادا کړی خو تاسو مې چېرته کوسترګي کړي نه د ټولو د غرونو خلک د ټول ملکن ډویژن بشمول د رسوات هغه جنګ ما لړاو کړی او ستاسو نمایندګي مې کړې ټیک ټاک بیا که څوک بې ګناه نیوې شوي هغه سړی سوچ وکړئ د چاپلار جرأت نه کوي چې فوجیانو سره باندې ویلې شو چې دا بې ګناه ده راپرېږده یو زه ستاسو وکیل جوړ شوی چې د هر بې ګناه لپاره زه تللی یم لړۍ مې هم کړله جګړه مې هم کړله د جیل نه مې هم راویستی کور ته مې هم رسولی چې دا بې ګناه دی دا ګناهګار دی د شک په بنیاد نوی شوی بیا دې مظلومانو خلکو سره ولاړې او داسې وخت پکې راغلی وی چې یاره جوار کرل بند کوي په دې کې دهشتګردي کېږي بیا بل له ښځې زوی نه و چې وی چې یاره جوار به خلک به څه خوري بیا هم د دې د غرونو خلکو اواز جوړ شوی او هغه مې خلکو ته آزاد کړلي ما یې کرئ فوجیانو ته به ویل چې را خلک د لوګي روان دي چې جوار پې بند کوي څه به خوري دا خو له دوی ټانټې او بل څه بل څه دا خبره لیډر هغې ته وایي چې په مشکل کې د خلکو سره وردوي نه مو دا علاقه پرېښه او نه مې تاسو پرېږدي دهشتګردۍ په منځ کې هم دلته راغلی د خپلو خلکو په اسمبلی کې هم تپوس کړی آی ډي پي جوړ شوي هم مې کړی او هغه زما سوچ فکر بیا دا خالد دلته ناست دی اوس یې دوه خبرې وکړې سیلاب راغی په 2010 کې د پیرخانې ملګري ناست دي ما ته مخامخ حاجي صاحب د ټول چې سیلاب راغی زه په اپوزیشن کې هم په 2010 کې دا تاریخ خبرې دي په کارونو وارونو نه زما خپل په دی وی چې راغی زه په اپوزیشن کې هم ما سره هلیکاپټرونه حکومت د ایم پي او پیپل پارټۍ ما کرایه هلیکاپټر کړی اوس ما ته راغه رسیدونه میلاو چې 35 लाख روپۍ ما راغې بل ورکړی خپل د جیبه او دلته راغلی او د هر غره او هر سر ته رسېدلی چې موږ پیرخانې ته ورسېدو په پیرخانه کې وی چې یاره دا مریضان ډېر سیریسلی مري بل څوک تلي هم نو او ما وی چې اول دا مریضان ویسي روژه وه او په موږ پسې به بیا راشي هغه مریضان چې وړه زمونږ پیره چې راتله د هلیکاپټر انجن خراب شو په غره په سر پاتې او موږ بیا سهار پشمانۍ کړی په اولندر کې او د ظفر اقبال ډېرې ته چې موږ رارسېدو ماښام له دغه ځای ته پیدل راغلی او بیا کور کمانډر بل هلیکاپټر راولېږه او د ظفر اقبال ډېرې نه زه تللی او بیا سبا له راغلی د خالد والا مې ځکه ورکړه د پیرخانې والا دغه واقعات یاد دي چې ټول سړک بند وه چې هغه مونږ ټول روډ ختم شوی نو ما دا خلک خو به د لوږې مړه شي هلاک به شي بیا مې خپله مشینري ځای په ځای لګولې په خچرو وله تېل راوړه او د روژې په میاشت کې زه په هغه دومره سیکیورټي ریسک کې د دوی سره په خوړ کې ناست وم چې دې زرانیان خلکو دلته وختي امام محمد عالم جمیل دي دوم دي ټول کسان یو به وي زمونږ کره روژه ماتېلی زو بل ته با به وي زه هېڅ ځای ته نه ځم په دې خوړ کې به ناست یو خپل د کور راوړه پوښا چې موږ ماشومان وو روژه ماتې به د کور راویسته او بار به خوړه په کوټه خپل لاړو دلته به خورو او دوسره په هغه خوړ کې دغه ماته کړې روژه دا ګواهان ناست دي ما که زه لاړم دا سړي کار نه کړي بیا به بند پاتې شي دا لیډري داسې نه کېږي دا اوس چې راوتي دي دې کې به خپل د ژوند پروا نه کوي نو هله به دې کېږي که بیا بل څه ایشو زمونږ د کویلې په کار کې خلک مزدوري کوي پروس کا راحیل شریف چې آرمي کېږو په کوټه کې به خلک مړ شو په یو ځای راوړه غواړي وی چې ډېره غټ د آرمي هلیکاپټرې په کار دی MI-17 ما کور کمانډر ته ټلیفون وکړو چیف منسټر ته مې وکړه هغه زموږ اختیار دی خبره کوي نو هغه د فوجیانو کار
کور کمانډر ته مې وی هغه ورګه د آرمي چیف سره خبره راهیل شریف سره خبره وکړه چې د هلیکاپټر واړي چې زماره مړ لاشونه پکې پیښور ته وځي هغه داونه مې مقام پر ټول په کوهله کې مزدوري کوي نو فوجان باندې ملامت دي هلیکاپټر ورکو او دا غي باوجود زمادو مریاج وکړه چې بیا ورکړه او دا کوټه نه هغه لاشونه د تراوړو ما په پیښور کې ایرپورټ کې ریسیو کړه دا موږ سره دا دې لیډرای راځي نه کی بل پیرا ایکسیډنټ شو د تبلیغیانو بس وو د خواځه خېلې خلک داخله په ټولو په یو ځای مړ شو او بیا بیا کسا زبره شهرستان ناظم سمند له ځایګي د دوه ځای کوم او مالم جبا کې اته زغم شو خبر راغی چې بس خلک مړل او د پراتنی او راوړي وسنګا ما د وی چیف منسٹر ته وای قائم علي شاه چیف منسٹر ما قائم علي شاه ته فون وکړ قائم علي شاه صاحب دای زما خلک دیو کدا سی وخت جهاز ورکې څه بده کې راوړي هغه روخان در ماته وستانه خدا سے خبر تا مو کو کوم ما ولې زما څه اختیار سی وخت ورکې اور فوجیان سره خبره کوله او اختیار را قائم خبرې د ریکارډ ما بلال اکبر صاحب وہ سفیر نے سعودی کی دلتا سواد کے بعد یو ڈی جی رینجر ما غدوی میں دا یو امتحان کار میں دمن راغلے دا سی 130 بکار دے جہاز مفتق اللذی بکار دے آقا ما دا ہوڑے مشکل کار دے خدا صبر ہوگا او بنی وگیٹا کے ما دا واپس پوروں گا آقا سی 130 ورکو او دا پی ٹی آئی ممبران ما سر پا پیخور رسال پور کے اولادو او آقا ٹول لاشونا پیخور تراڑو ما کور پورتو رسول لیڈری دا دی لگی تراڑے گران کار دے نون گٹر عزت گٹر تاثر کارونو والے سرا خاص تمامی کا غلط دور کی تبسط سے حسابوں وزدہ خبر پر چیلنج سر کولے چھ چاہ سر صوبائی حکومت نے اکبر ملک کی میں نے خود سکا یو وزیر اعظم ماتا چاہتا سے خو جدا سڑے وزیر اعظم اور صوبائی حکومت نو ازمان زیاد کار کرو زبا سیاست پڑے دا صرف ایم این اے پیسیت کی ماں کم کار کرے صوبائی حکومت نو بیاجے میں سکڑی دار خوب لی دل کمی بجلیانے کم گریڈونا کم سو کم ہر کار چاہا دماغ وس کے دماغ کڑے کم روڈونا پیرا کے دماغ وشیر کم دینا کشمارا مڈے ٹیم پہ لگی دوما ٹیم شیم نا منگ بیا قاسم وہ گیشی و جنازے لبزائی مختصران خبرہ لانڈا چہرہ خپل قوم سر پا مشکل کی اردن پر خبر ماتا فخر دے ڈاکٹر سے ابنن نو آگا بیمار دے درے رضے ہوشوے ڈاکٹر عباد ساز حسین کی بدا سوال لاغلے عوام دے سر انزیم سر پا گھنٹو خبری کڑی پتا آگا پروت دے درے رضے پاسی درم دے لا در تکلیفی ہو آگا چی بیام پل پزے کم دے مائندگی یا زمان سا آگا پل پزے پھر کوئی لئی ملے خبر رالا دار اشاد کے مسئول کرے لگلی جوار شیعہ سے مہاجان روزائی نا عباد دا زمان آبود رضا اللہ نا خبر کوما آلتا پا کیس تے تلیو شعبہ شریف کیسو زمتلیو ما لاہور کی زمان راوت بیاسیو کوکشن کی اٹھلو زمان نشاگلے دا خلقو زمان سر وکیلانو رضا او سر کیناستا ما سر مرتون کسان سے رضو مرتون گیا رضا کیناستا نا وکیلان ما تو سیبا تا بدتا کینے دستار کیناستو زیر دا کوکشن دی دا چیپا کی خلق سیا ما دا دیکھ کوکیر خلق قدر گوئے او دا دیکھ کولے دا کان دا خلق قدر گوئے شا مو خودورا ہوستے مو خودو سر پر کان کیوں کینو پر کوکا کی بام کینو دو یا غلیو دو پر کوکا کی ٹک کینا مو آلتا بسر زدانا مر پر خلق فخر دا مو دیر خواہشات بھی او زدا پی رہی نم انشاءاللہ زمان پا اللہ یقین دے سیاہ خواہشات بسر طرح جی زمان دیر خوبونا استاز دا پر او یو خبرتا قوم شارٹ کٹ چی تاسو لمیدان انہ دے گا دا اس بیا بچی علن سرویم چی یو رخصی زوی در آبازی با پوزیشن کری جی ما چارا 500 روپے رشوات آغستے چی ما یو نو کری یو پوسٹ ٹرانسفر بچا خرس کری یو ٹیکر میں بچا خرس کڑے بل سب بیمانی میں کڑلا کہ چاہوی دا بسی آسات دانو میتاز انہیں ضرور کڑلے اس کا داخل کوئی جی زمان خبر پٹے پاتی کی پٹے نپاتی کی گیا اچھا تا پترہ نئے والا زمان خلاف سلورم کال لے انکواری گئی زمان چکم جہداد دے زمان دا مدن زرائے دا غیرے 500 دوم رضیاتی ماتا ویچرا تا دا نوری پیسی بیا کم دے گلے گول دی کہ 100 روپے تا گٹلی دی کجائز دے نو بس 100 روپے خورت صلیح تو تا دا جہداد دے ناش پیتری سکڑے ماہی اللہ احسان دے آگے اپل پخال کو لے گولی کہ تا زمان انکواری دولا زر پیرے ہوشوا کہ تا سولا ما سرونو دا غرس سرونو دا رسول لی
نو بده کې 10% عمر حکومت نه دی اغستی او چې زما خپل کاروبار چلے دو او کم سره راغله سیمه د مالس لگا کار دی او زما 200 غنټې د زما 300 ما ورځه په ما زما سره پر کاروبار حالا چلی ځان له کار کوا ما خپل قوم سره شریک دي کما حلال کې دلی هغه پر قوم لور کړی ما د باغې باندې فخر ده نو دا خبره شارټ کټ چې دا الله احسان دی تاسو لا سودا په غور نشي راکولای جرا تاسو سړي دا کړیو دا کړیو همیشه مې هغه خیال ساتل ان شاء الله بیا هم ساتو تاسو ته لاندې کوته خبره تاسو مستقبل له تاسو فیوچر دی تاسو دور مرادي د مسلم لیگ دور مرادي او بلکې به وزیر اعظم د مسلم لیگي په صوبه کې به وزیر اعظم د مسلم لیگي او ان شاء الله تعالی د دې بدترین صورتحال چې کوم په ملک کې دینه بدا ملک دار پاکستان عوام موږ آزادو دا مهنګایي به ختمو زموږ سیاست زموږ لیډرشپ او زموږ د پاکستان د عوامو لپاره ده ان شاء الله هغه سفر به مخ ته جاری ساتو تاسو ته ټول زموږ مرګرو ته اپیل له چې هر سړی خپل په یونین کونسل کې خپل په علاقه کې داسې کردار ادا کړي چې نو اسره واړم خو هر سړی په ځان دا فرض وګڼي په دې کې مقابله وکړي چې ولې پلان کې سړی بل شاملولې شي موږ ولې نشو تاسو خدا سے آسان کیس دی چې تاسو مقدمه ډېر آسانه ده تاسو چا سره دلیل کوي کې نه تاسو ته وایي چې دې پریو د مقابله کې د سړی حاضر هغه مرګ مسلم لیگ پریو هغه مقابله کې د پارټیو حاضر هغه مقابله وکړو اغستا بدترین مخالف سره هم جواب نه چې تاسو مهنت نه کوئ چاته وایي نه دعوت نه ورکوئ دا تاسو نزدا کمپټیشن غواړم دار یونین کورسل خلکو لا چې تاسو دا مقابله وکړئ چې پلان کې څوک راوسته او زه څوک راواله اور اول شامل کې بلې قافله کې ګټل نه چې موږ سره صوبایي او قومي اسمبلی وګټو چې دا سي اکثریت سره وګټو چې تاسو کم سوچ فکر د ټولې دنیا باندې ثابت شي چې شاملې خلک څومره پوه خلک دي څومره سمجھدار خلک دي نو زیات مخې ته تلنه غواړم تاسو یو ځل بیا د سرانزیب دا غره مرګرو ډېر شکریا ډېر مننه او دا یقین دیانی ورکوم د څومره درنې خبرې کړې دي ما سره ضرور خلک دې داسې خبرې چې تاسو سره زه دعا کوم چې الله تعالی زموږ خپل کاروبار وچلیږي ان شاء الله د دې خلکو دوه ټیم نشتی نو زموږ سره ذات یا هم تاسو سره شریک او که سرکار یا هم تاسو شریک زموږ هم دا خیال او سوچ فکر دې صفات دي الله تعالی دې کی جگہ سر ته ورسېږي تاسو د ټولو ډېر مننه ډېر مهرباني ډېر شکریا د روټۍ